بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اکثر طالب علمان ریکویسٹ کوي چې یاره مونږ په دې ډایلیکټ باندې او په لینګویج باندې پوهه کا. نو یقینا چې ټاپکس ډیر زیات دي، ستاسو پرابلمز هم ډیر زیات دي، ماته احساس دی. زه یوازې یم، زه خپل کوشش کوم چې د څونه حده پورې زمانه کېدی شو د ژوند او د روغ صورت دعا به کوو. نو ان شاء الله چې څومره پورې زمانه کېدی شي زه به ستاسو هیلپ کوم. په ډایلیکټ په حواله سره یو څو امپورټنټ خبرې دي، خو زما به تاسو ته دا ریکویسټ وي چې یو دا لیکچر دی او په دې پسې ورپسې بیا بل لیکچر دی. نو تاسو که دا دواړه وانه ورئ نو تاسو ته به د ډایلیکټ او د لینګویج په کانسیپټ په پوهېدو کې به هر صورت بیا هم مشکلات دي. که زه سټارټ واخلم نو دا ډایلیکټ چې دی نو د هټسن مطابق د رینسانس پورې ایز سچ د دې داسې خاص کرنسي نه وه په انګلیش کې، خو بیا یو وخت داسې راغی ځکه چې په انګلیش په مختلف ځګونو کې په مختلف انداز ویله کېدو، نو د هغې د وجې نه د ګریک لینګویج نه دو د ډایلیکټ دا کانسیپټ بار وکړو. او په هغه وخت کې د کلاسیکل ګریک کې هم چونکې د ریجنز په بیسس باندې په هغې کې ډفرنټ ویرایټیز وو، اگر چې د هغې ډاینامیکس لږ مختلف دي په کومه طریقه چې مونږ په ډایلیکټ باندې په سوسیو لینګویسټکس کې بحث کوو. خو انیویز دا کانسیپټ د ګریک لینګویج نه راغلی و. اوس که مونږ په دې باندې ځان پوهه کوو چې یاره دا ډایلیکټ وایي څه ده، نو د ډایلیکټ نه تاسو مطلب هغېستی شئ. لینګویج تاسو فی الحال تصور کوئ چې زه به تاسو له اګزامپل د پښتو په کانټیکسټ کې در کوم، ځکه چې مونږ ټول پښتانه یو او په پښتو ژبه پوهېږو، نو زما دا مثال به ماته به لږ سهولت وي. خو دا بیا تاسو په هر هغه لینګویج اپلای کولی شئ د کوم چې ستاسو سره لږ ډېر انډرسټینډینګ وي. انګلیش باندې هم تاسو پوهېږئ. لکه مونږ وایو چې ډایلیکټ د لینګویج هغه ویرایټي ته وایي. ویرایټي څه مطلب؟ یو قسم یا یو مطلب لکه د چونکې په لینګویج چې دی په مختلف ځګونو کې پښتو مثال واخلئ، مونږ چې دلته کومه پښتو په د مردان او ملکنډ ریجن کې وایو یا دې ته مونږ د یوسفزو پښتو وایو، نو د دې په مقابله کې براډلی سپیکینګ په ساوت کې چې کومه ژبه ویلی کېږي لکه په بنو کې یا په وزیرستان کې، اگر چې په هغې کې به هم ډفرنسز وي، خو چونکې د هغې لینګویج مونږ ته ډېر لکه انفارمیشن نشته، خو جنرلی که تاسو چېرته د بنو یا د وزیرستان یا د لکي مروت سایډ د خلکو سره میلاو شئ نو تاسو ته هغه ډفرنس فیل کېږي. بیا سیملرلی که فرض که چېرته تاسو د یو افغاني سره میلاو شئ چې کوم د افغانستان پښتو وایي، نو بیا د پاکستان د دې خلکو او د هغې خلکو په پښتو کې هم فرق دی. نو مونږ دا ویلی شو چې پښتو یوه ژبه ده خو په مختلف اندازونو کې ویلی کېږي. د دې انداز نه زما مطلب ویرایټي شوه. نو د لینګویج هغه ویرایټي چې کومه د ګرامر یا د تلفظ یا د ویکیبلري په حواله سره په هغې کې په دې کې دوه یا د دوو نه زیات لیولز باندې ډفرنسز وي، صرف پروننسیشن نه. ځکه چې که صرف د پروننسیشن فرق وي نو هغه بیا خبره ایکسنټ ته ځي، د ډایلیکټ نه ایکسنټ ته راوړي. نو دغه به زه تاسو ته لږ مخکې ووایم چې په ایکسنټ او په ډایلیکټ کې څه فرق دی. خو که فرض که زمونږ د یوسفزو ژبه ده یا د ساوت ده یا د افغانستان ده، نو چې کله زمونږ په ویکیبلري او په ګرامر او په پروننسیشن کې فرق وي نو ژبه خو زمونږ یوه ده، خو دا کومه ویرایټي چې ده نو دې ته به مونږ ډایلیکټ وایو. نو لکه زمونږ دا هم یو ډایلیکټ شو، د وزیرستان د خلکو هغه هم یو ډایلیکټ شو، د افغانستان د خلکو هم یو ډایلیکټ شو، او ژبه زمونږ څه شوه؟ پښتو ژبه شوه. اوس که یو سټپ مخکې لاړ شو، که فرض که تاسو د دې ویرایټي چې کم تاسو ته ما ډایلیکټ ووی چې لکه څنګه ما دا ځای یاد کو یا مې وزیرستان یاد کو یا مې افغانستان یاد کو، یا تاسو په امریکن انګلیش کې لکه تاسو آسټریلین انګلیش شو یا برټش انګلیش شو یا امریکن انګلیش شو یا په بل ځای کې داسې انګلیش چې هغه د ډایلیکټ حیثیت لري، نو که د دې آیډنټیفیکیشن تاسو د جیوګرافي په بیسس باندې وکئ، جیوګرافیکل آیډنټیفیکیشن، لکه مثال کې طور پر تاسو د کیپی نقشه راواخلئ د خیبر پښتونخوا او تاسو وایئ چې یاره دا زمونږ د دې مردان او د ملکنډو او د دې یوسفزو چې کوم ډایلیکټ دی نو زه د هغه انسرکل کوم.
نو ظاهره خبر ده چې په میپ باندې کله تاغه انسرکل کې نو ته به څه علاقې به پکې ان کې څه به تی وباسي چې په کوم ځای کې د یوسف زو پښتو ویل کېږي نو هغه به په هغه سرکل کې انکلوډ کېږي نو چې دا سرکل ته دلته هم ډرا کې ته په ساوث کې هم ډرا کې ته په افغانستان کې هم ډرا کې نو ته دا ویرایټیز آیډنټیفای کړه اون د بیسس اف جیوګرافي تا د ځمکې یا د جغرافیې په بنیاد باندې آیډنټیفای کړه نو دا آیډنټیفیکیشن دسی آیډنټیفیکیشن ته بیا مونږه جیوګرافیکل ډایلیکټ وایو لکه هغه ډایلیکټ چې د هغې تعین مونږه د ځمکې یا د علاقې په لحاظ سره وکړو د دې په مقابله کې که فرض کا داسې یو ډایلیکټ مونږ آیډنټیفای کو چې د هغې د جغرافیې نه د سوشل کلاس سره یا د اکوپیشن سره اگر چې په دې ځای کې چې زه دا سوشل ډایلیکټ خبره تاسو ته کومه نو ستاسو په ذهن کې به د رجسټر په حواله سره لږ معمولی کنفیوژن جوړیږي خو فی الحال که فرض که زما د دې اگزامپل یا د دې خبرې نه د چا رجسټر ته سوچ لاړ هم شي نو تاسو هغه فی الحال اګنور کوي هغه بیا په مخ کې سټیج کې مونږ ګورو چې یاره دا رجسټر څه ته وایي خو که د جیوګرافي په ځای باندې ته په سوشل سینس کې په سوسایټي کې دا ډایلیکټ آیډنټیفای کې نو دې ته به بیا مونږه سوشل ډایلیکټ وایو اوس مونږ به دا څنګه پیژنو چې یو ویرایټي چې ده لکه ما خو تاسو ته ویرایټي یا یو لینګویج چې دی په یو ځای کې ویلی کېږي لکه هغه ډایلیکټ دی او که لینګویج دی لکه فار ایگزامپل زموږ د یوسفزو پښتو ژبه ده او په وزیرستان کې چې کومه پښتو ویلی کېږي نو موږ په کم بیس باندې دا وایو چې یاره دا دواړه پښتوګانې دي او دواړه ډایلیکټس دي د دې لپاره خو څه کرایټیریا پکار ده که نه نو یو کرایټیریا په سوسیو لینګویسټکس کې دا ده چې دوه ډایلیکټس وي هغه میچولی انټیلیجبلی لکه که تاسو د وزیرستان د کس سره خبرې کوئ نو تاسو ته به پته لګي چې د دا پښتو زمانه مختلف ده خو تاسو به د یو بل په خبرو پوهیږئ نو دا میچول انټیلیجبیلیټي د دې خبرې انډیکیشن شو چې ستاسو ژبه یوه ده خو ډایلیکټس یې مختلف دي نو یو کرایټیریا دا شوه په دې کې چیلنجز شته هغه به تاسو ته مخې ته بیا زه وایم چې یاره په دې کې پرابلم څه دی که فرض که مونږ د سوسیو لینګویسټکس کې د ډایلیکټ سټډي کوو د یو لینګویج او بیا د هغې په مختلف ډایلیکټس باندې بحث کوو نو دې سټډي ته مونږ ډایلیکټالوجي وایو لکه ډایلیکټالوجي چې ده نو هغه د سټډي اف ډایلیکټ شوه اوس په دې کې دوه جنرل مونږ چې کله د انسان چې کوم ارتقا ده د ساينس په حواله سره یا مونږ چې کوم ایڈوانسمنٹ کړی دی نو دوه قسمه ویوز دي د لینګویج او د ډایلیکټ په حواله سره د ټریډیشنل کلاسیکل ویو هغه د چې هغه د پخوانه را روانه ده او اوس زمونږ یو اپروچ ساینټیفیک دی نو تاسو ته چې کله زه دا دواړه ویوز ووایم نو تاسو ته پته ولګي چې ټریډیشنل ویو زمونږ په د عامو خلکو هم ډیره اپلای کیږي چونکې زمونږ اپروچ چې ساینټیفیک نه نو بیا مونږ په ټریډیشنل سنس کې او دا د دنیا تقریبا د هر علم په حواله سره یو ساینټیفیک اپروچ او یو ټریډیشنل یا کلاسیکل اپروچ چې د پخوان را رواني او د هغې د ساينس نه زیات د انسان د آیډیالوجي او د هغه د اورل کلچر سره تعلقي لکه ټریډیشنل ویو څه ده ټریډیشنل ویو دا ده چې سټینډرډ لینګویج نه دلته تاسو د لینګویج په ځای باندې ډایلیکټ هم ویلی شئ ځکه چې هغه تاسو ته ووایي که نه چې که ستاسو ژبه ده که د وزیرستان ده که د افغانستان ده دا خو ټوله پښتو ده اوس ټوله سټینډرډ نه ده سټینډرډ عام طور مونږ څنګه آیډنټیفای کوو سټینډرډ مونږ هغې ته وایو چې په هغې کې ډکشنرۍ لیکلی شوي د هغې باقاعده د ګرامر په حواله سره د هغې یو انسټرکشنل میټیریل پکې او د ټولو نه امپورټنټ هغې ته د ریاست اشیرباد حاصلي لکه مطلب سټیټ په هغه ډایلیکټ کې کله لیکل کوي په هغه ډایلیکټ کې آفیشل کمیونیکیشن کوي نو دا عموما سټینډرډایز دي د سټینډرډایزیشن اف لینګویج ځان له یو ټاپک دی چېرته به زه کوشش کوم چې په هغې باندې تاسو ته مختصر خبره وکړم خو تاسو داسې وګڼئ چې که فرض که زمونږ په دې پښتو کې یا زمونږ د دې مردان د سایډ د خلکو ژبه شوه پیښور مردان شو یا وزیرستان بنو لکي مروت سایډ شو یا افغانستان شو اگر چې زما دا اگزامپل به دومره مناسب نه ځکه چې د هغه ځایونو د پښتو د ډایلیکټس ماته ډیر زیات انفارمیشن نشته زه په جنرل سنس کې خبره کوم چې دغه ټول خلک زه په یو سرکل کې را بندوم
نو که په هغې کې فرق یا د هغه ځای کې څوک دا لیکچر اوري او زما پکې خبره کې څه غلطي نو پیشګي معذرت. نو د دې ټریډیشنل ویو دا ده چې کم سټینډرډ لینګویج وي نو کم تعلیم یافته خلک چې په معاشره کې کم ایجوکیټډ خلک چې د دوی دا ژبه سټینډرډي او کم چې انپړه زمینداره یا کم لکه دا کم چې مزدورانی غریبانی یا د لیبر کلاس چې د چا ایجوکیشن ته ایکسپوژر نه میډیا ته نه نو هغه چې کومه ژبه وایي نو هغه نان سټینډرډي. یا تاسو داسې ویلی شئ چې لکه که فرض که په پښتو مونږ اپلای کوو نو په ټریډیشنل سینس کې دا ویلی شئ چې یاره په مردان کې او په پیښور کې او په صوابۍ کې یا په نوښار کې چونکې دغه ځایونه زمونږ په کې پی کې تاریخي طور د علم په لحاظ سره د ایجوکیشن په لحاظ سره لږ زیات ایډوانس دي نو ټریډیشنلی یو سړی دا ویلی شي چې یاره کومه پښتو په مردان او په پیښور کې ویلی کېږي نو دا سټینډرډ ده او دا بیا مونږ چې کوم په دې غرونو مرونو کې او په دې بانډو کې اوسو نو زمونږ دا لکه دا سب سټینډرډ او رف او رسټیک لکه مونږ چې ورته هغه بانډیسیان وایو چې لکه دوی په څه نه پوهېږي. بل د ټریډیشنل ویو په حواله سره دغه خبره شوه. اوس ماډرن ویو څه دی؟ ماډرن ویو دا دی چې سټینډرډ لینګویج کې د ایجوکیشن او یا د سیولایزیشن څه خبره نشته. دا خو یو پروسس دی یو د پلانینګ یو طریقې کار دی او په هغې پلانینګ په بیسس باندې یو ډایلیکټ دی او هغه ریپرزنټیټیو دی د هغې لینګویج د نورو ډایلیکټسو. لکه فار ایگزامپل که د کې پی ګورمنټ اعلان وکړي چې د پیښور مردان د خلکو کومه پښتو ژبه ده نو دا به سټینډرډي نو دا بذات خود څه کوالیفیکیشن نشو چې یاره دا خلک یا تعلیم یافته زیات دي یا سیولایزد زیات دي. دې کې او د وزیرستانو یا د افغانستان په دې پښتنو کې هیڅ فرق نشته. د هغې خلکو خپل ویکیبلري خپل ګرامر خپل ضروریات دي د دې خلکو خپل دي خو چونکې دې له ریاست یا حکومت یو آفیشل سټیټس ورکو په دې کې به انویسټمنټ کوي نو دا سټینډرډ شوه. خو د سټینډرډ والي په وجه باندې دې ته په دې نورو ډایلیکټس باندې څه فوقیت نه دی حاصل او د هغې یو وجه ده. دوی دا وایي چې دا سټینډرډایزیشن چې دی نو دا اکثر په نان لینګویسټکس ریزنز باندې د دې سټینډرډایزیشن کیږي. په هغې کې پالیټکس زیات انوالو وي. لکه فار ایگزامپل که تاسو وګورئ نو د پیښور او د مردان د دغه ځګې پښتو ته به فوقیت لږ زیات په دې حاصلي چې دغه ځګې چې دی نو دغه زمونږ پولیټیکل سنټر دی. لکه اوس د هغې په مقابله کې که تاسو د کې پی اسمبلی شوه یا د کې پی چې کوم ګورمنټ دی د هغې هیډ کوارټر تاسو وزیرستان ډیکلیر کوي او هلته ټول اکټیویټیز کیږي نو میبي چې د وزیرستان ډایلیکټ ته فوقیت اوور ا پیریډ اف ټایم میلاو شي. بیا که تاسو ایون سوچ وکئ تاسو ته ما د میچوال انټیلیجیبلیټي خبر لږ ساعت مخکې وکړه نو په هغه سینس کې تاسو اردو ته او هندۍ ته وګورئ دا میچولی انټیلیجیبل دي. اگر چې د دې هغه رسم الخط چې دی نو هغه کې لکه تاسو چې هندي په سکرین باندې نو سړی پې نه پوهېږي چې دا یې څه لیکلي دي. خو مونږ خو د انډیا چې کوم موویز یا د هغې خبرونه هغه ګورو نو مونږ خو په هغې باندې پوهېږو. نو که میچوال انټیلیجیبلیټي شرط دي چې یاره ته به که د دوه ویرایټیز میچوال انټیلیجیبل دا به د سیم لینګویج ډایلیکټ دي نو بیا پکار دا ده چې اردو او هندي هم د یو لینګویج ډایلیکټ وي. خو دا نه دی ډایلیکټو او د دې مین وجه نان لینګویسټکس ریزنز دي چونکې د انډیا او د پاکستان په منځ کې یو تاریخي اختلاف یا د هغې د کلچرل یا یو پولیټیکل یا یو آیډیالوجیکل ډفرنس دی. د هغې په وجه باندې مونږ اردو ته او هندي ته ټو ډفرنټ لینګویجز وایو اگر چې دا د ډایلیکټ د میچوال انټیلیجیبلیټي هغه کرایټیریا پوره کوي. د دې نه علاوه تاسو ته ما د ایکسنټ خبره وکړه نو اوس ډایلیکټ کې تاسو ته ما ووایي چې په دې کې په ګرامر کې په پروننسیشن کې او په ویکیبلري کې به دوه ویرایټیز د یو بل نه مختلفي نو په دغې وجه باندې به هغه ډفرنټ ډایلیکټ سي.
خو کله نه کله مونږ په اکسنت او په ډایلیکټ کې کنفیوز په دې سنس کې شو چې که تاسو ایون په خپل لوکل سنس کې وګورئ نو تاسو نه شپږ اته کلي یا لس کلي یا یو ضلع اخوا تاسو ته په د بل ضلع د خلکو په لینګویج کې لږ ډېر ډیفرنسز فیل کیږي نو د خلکو د څه خلکو په ذهن کې دا ګمان راځي چې دغه ځان له ډایلیکټ دی نه دغه ځان له نه دی چې خبره صرف او صرف د پروننسیشن په حواله سره چې لکه پاغي کې تلفظ کې د زبر زیر فرقي نو هغه ته بیا مونږه اکسنت وایو لکه ډایلیکټ سیمي او اکسنت ډیفرنټي د دې په سنس کې که تاسو وګورئ تاسو ته په فونیټکس کې عموما د کتابونو کې زیات دا خبره میلاویږي چې په د بی بی سی چې کوم انګلیش دی نو هغه په آر پی اکسنت کې ویل کېږي دا ریسیوډ پروننسیشن چې دی ما چېرته په یو ځای کې کتلی و چې په برطانیه کې دا آر پی اکسنت چې دی نو دا ډېر کم خلک وایي لکه میبي چې 4-5% خلک په انګلینډ کې چې کم برټش اکسنت دی نو هغه آر پی دی ادروایز نو ټول ریجنل اکسنټس دي نو که تاسو د انګلینډ انګلیش ته ایز ا سټینډرډ انګلیش اپروچ وکړئ یا ایز ا سټینډرډ ډایلیکټ نو موږ دا ویلی شو چې په انګلینډ کې ډایلیکټ سټینډرډ دی خو اکسنټس ریجنل دي په هر ریجن کې خپل خپل اکسنټ دی او ډیر لږ خلک د آر پی اکسنټ په سنس کې سټینډرډ اکسنټ یوز کوي لکه بیا د آر پی چې دی نو دا یو سټینډرډ دی په برټن کې د انګلیش په حواله سره بیا د دې نه علاوه چې دی نو یو بل کانسپټ د ایډیولیکټ د انډیویژوال په حواله سره دی د یو انسان نه د بل انسان په حواله سره دی او هغه مونږ په دې بیسیس باندې وایو چې یاره د یو انسان د بل انسان په شان ایگزیکټلی سیم لینګویج نشي ویلی نو د هر سړي خپل ځان له هم یو ایډیولیکټ دی چې لکه هغه آیډیولیکټ په ورته وایي او که ایډیولیکټ په ورته وایي چې لکه د هر انسان ویکیبلري او نور قسمه په لینګویجز کې چې دي نو لکه څوک چې خبرې کوي نو په هغې کې ډفرنسز په انډیویژوال لیول باندې نو دا یو څو خبرې تاسو ته ما ډایلیکټ په حواله سره وکړي په نیکسټ لیکچر کې به تاسو ته د لینګویج او د ډایلیکټ په حواله سره مزید زلګ کوشش کوم چې دا پوینټ تاسو ته کلیر شي او امید دا دی چې د هغې نه بعد به د ډېر حده پورې ستاسو کنفیوژن ایډریس شي شکریه